سفیان ثوری رحمت الله علیه څه عجیبه خبره کوله درس په دوران کې شاګردانو ته طالبانو ته وی فرمایل چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ډیر زیات بخیل دی او ډیر بخل اختیار کړی دی، هغه د بخل درجې کې انتها ته رسیدلی دی. نو دا خبرې کولی او داسې تقریر کولی، طالبان حیران شو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خو د وخت د زمانې لوی فقیه دی، لوی محدث هم دی او دومره لوی فقاهت، دومره لوی پوهه چې دومره لوی درجه په هغه وخت کې د چاونه. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دومره صدقې به هم کول، خیراتونه به هم کول او داسې تسلسل سره به نیک اعمال کول. هغه خو په نیک اعمالو کې وفي ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس پکې ډیر او ډیر نیکۍ به ګټلې، ډیر ثوابونه، ډیر صدقات، خیراتونه به کول. نو څنګه دی بخیل کېدلی شي؟ نو سفیان ثوری رحمت الله علیه نه شاګردانو سوال وکړو درس دوران کې چې امام صاحب څنګه بخیل دی، څنګه په ده کې بخل دی، موږ ته وضاحت وکړه. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه شاګردانو ته وویل چې دی په نیکو کې بخیل دی. څه مطلب؟ یعنی دی د چا غیبت نه کوي. مطلب دا دی چې غیبت ډیره لوی ګناه ده. غیبت څه مطلب؟ یعنی غیبت چې ته د چا کې دی کې دوه حق دي، یو د الله حکم دی، بل د بنده حکم دی. نو په دې باندې دا سزا ملاویږي چې ته کوم نیک اعمال تا کړي وي، هغه د هغه ته د چا غیبت کې د هغه عملنامه کې شامل کړلی شي او د هغه ګناهونه راواغېستلی شي، ستا عملنامه کې شامل کړلی شي. یعنی په غیبت سره تا نه نیکۍ ځي. نو دغه رنګ یو امام باره کې راځي، غالبا د حسن بصري رحمت الله علیه باره کې راځي چې هغه پسې چا غیبت وکړو نو هغه یو ټوکری کې ډېرې کجور راواغېستو، لاړو ګېټې ورته وډبولو چې واله تاله ما ګفټ او تحفه راوړه، ته خو ډېر ښه سړی چې ماله د نیکۍ راکړې. نو هغه ټوکری کې هغه ټولې کجورې یې هغه له ورکړې. نو څه هغه ته پته ولګېده چې ما خو د امام صاحب غیبت کړی دی. هغه حیران شو چې زه خو ده پسې خبرې کوم او دی ماله ټوکری کې کجور راوړي. نو خبرې مقصد دا و چې هغه ورته یو ښایسته اخلاق هم وښودل او غیبت منع کېدلو باندې ورله یو قسمه تعریض ورکو، یو قسمه طعنې ورکه او یو عجیبه خوش اخلاقي ورسره وکړه، په اخلاقو کې ووهلو. هغه د امام صاحب نه، امام حسن بصري رحمت الله علیه نه معافي وغوښته. نو سفیان ثوری رحمت الله علیه واقعه هم کوله. نو هغه بیا ویل چې ګوره دی بخیل داسې دی، په نیکو کې دی، د چا غیبت کوي، چېرته غیبت کېږي. اخو لویه خبره ده چې امام صاحب هلته کښېني، د غیبت ځای نه هغه دومره لرې لرې ځان ساتي، د سره هغه مجلسونو ته نه ځي، د سره هلته کښېني په حسینه، هغه خلکو سره تعلق نه ساتي چې څوک غیبت کوي. چېرته غیبت بوی راځي په غوږونو کې ګوتې ورکړي. نو امام صاحب په دې کې بخیل دی، چا له خپلې نیکۍ نه ورکوي، چا له خپله نیکي نه ورکوي. دې د وجې نه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بخیل دی. نو دوستانو الغیبة اشد من الزنا، غیبت د زنا نه سخته ګناه ده. نو ځان د غیبت نه وساتئ او ټول مسلمانان د الله رب العزت د غیبت نه وساتي. دا یو عظیم جرم دی، د مړ رور غوښه خوړل دي. نو سوچ کوئ. نو الله دې موږ د